بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصے الدرس العشرون یعنی شلم درس کې تمرین بکو ان شاء الله. اخیری سبق دی دا تمرین به ان شاء الله حل کو او 90 نمبر درس ته 90 نمبر او په نن درس کې به ان شاء الله مونږ دوه سوالونه حل کو. یو به د پښتو نه عربي جوړو، دا د پښتو جملې راکړي دي نه به مونږ عربي جوړو، او یو راله الفاظ راکړي دي نو دا غي معنی ورته ولیکلې مونږ، او دا الفاظ به مونږ په جملو کې استعمالو. نو دا لیکلي وي دا الفاظ په جملو کې استعمال کړي. دا دوه سوالونه به حل کو. اوله سوال چې راکړی وي د پښتو جملو نه تاسو عربي جوړه کړئ. نو دا جمله راکړی وي دا چړیاګر دی. چړیاګر یعنی کوم ځای کې چې دا مارغان او ځناور وغیره خلک سیل له ورلځي هغه ته چړیاګر وایي. نو دا چړیاګر دی. په عربی کې چړیاګر دپاره حدیقة الحیوانات استعمالیږي. حدیقة الحیوانات چړیاګر ته وایي. حدیقة الحیوانات چړیاګر. نو دا چړیاګر دی. هذه د دا دپاره هذه ګوره دا چړیاګر دی. هذه حدیقة الحیوانات. حدیقة الحیوانات. هذه حدیقة الحیوانات دا چړیاګر دی. بیا بله جمله راکړي وایي دې کې یعنی دې چړیاګر ته اشاره کوي. دې کې شیر دی. دې کې شیر دی. شیر طاقتور ځناور دی. نو دې کې دپاره راځي فیها. د کې چې دی که نه کې په عربي کې وایي فی. نو فیها دې کې د فیها معنا ده دې کې یعنی دې چړیاګر کې. فیها دې کې. فیها دې کې اسدن شیر دی. فیها دې چړیاګر کې اسدن شیر دی. الاسد شیر حیوان قوی. شیر حیوان دا شیر چې دی دا طاقتور ځناور دی. الاسد شیر حیوان قوی طاقتور ځناور دی. حیوان قوی موصوف صفت دی. نو دا حیوان پکې موصوف دی او دا قوی ورله صفت دی. نو قوی طاقتور ته وایي او حیوان دا ځناور ته وایي. نو د دې معنی به موږ د الټا طرف نه کوو، داسې به یې کوو. ټیک شوه. نو الاسد حیوان قوی شیر طاقتور ځناور دی. اوس وایي دې کې سوی خرګوش موږ ورته اردو کې ورته خرګوش وایي، موږ ورته پښتو کې سوی وایو. نو دې کې سوی ده. دې کې سوی ده. سوی یعنی ما د ګول بریکټ کې ورته لیکلی دي خرګوش. دې کې او دې کې سوی ده. نو د او دپاره واو حرف استعمالیږي. واو. او فیها یعنی دې کې فی معنی ده کې او ها معنی ده دا چړیاګر یا دی. حدیقة الحیوانات. فیها وفیها او په دې کې ارنب. ارنب خرګوش ته وایي. سوی موږ ورته پښتانه سوی وایو. وفیها ارنب او په دې کې ارنب دی. خرګوش دی. سوی ده. خرګوش کمزورې ځناور دی. خرګوش کمزورې ځناور دی. نو د خرګوش دپاره دلته کې کم ارنب نو په ده باندې به الف لام داخل کې. الارنب. الارنب حیوان ضعیف. الارنب حیوان ضعیف. خرګوش کمزورې ځناور دی. دا عمده هغه شانتي حیوان موصوف او دا ضعیف ولا صفت دی. عمده هغه شان الټه ترجمه به کوو. او دې کې هاتی دی. دې کې هاتی دی. وفیها فیل. فیل هاتی ته وایي. وفیها فیل او په دې کې هاتی دی. هاتی غټ ځناور دی. الفیل حیوان کبیر. الفیل حیوان کبیر. هاتی غټ ځناور دی. او دې کې اوسی یعنی هرن ده. هرن اردو کې ورته هرن وایي، موږ ورته اوسی وایو. د چیلۍ عمره وغیره او تیز ځي. او اوسی تیز ځناور دی. اوسی تیز ځناور دی. وفیها و معنی ده او فیها دې کې یعنی دې چړیاګر کې یا هغې کې یعنی هغه چړیاګر کې غزاله. غزالتون چې دا اوسی ته وایي، هرن ته وایي غزاله. وفیها غزالتون او په دې کې اوسی ده. الغزالة حیوان سریع. الغزالة حیوان سریع. دا اوسی تیز ځناور دی. اوسی تیز ځناور دی یعنی ډېره تیزه ځي. تیزترین منډه وخي. اوس مخکې وایي دې کې اوږدې اوږدې ونې دي. دې کې اوږدې اوږدې ونې دي. فیها اشجار طویله. شجرتون ما لیکلی خو دا اشجار پکار دی. فیها اشجار طویله. فیها اشجار طویله. اشجار. فيها أشجار
طويلة طويلة. فيها أشجار طويلة. دا شجرة طويلة ما لیکلی خو اشجار پکارو. شجر یو ونې ته وایي، اشجار ډېر ونو ته وایي. نو چړیاګر دی نو هغې کې بلاسې ونې دي بیا. نو فيها أشجار طويلة. فيها په هغې کې یعنې دغه چړیاګر کې دی کې اشجار طويله اوږدې اوږدې ونې دي، اوږدې اوږدې ونې دي، بوټي دي پکې، او ښایسته ګلونه دي. ښایسته دپاره جمیل راځي. او ازهار دا د زهرتون جمع ده. و ازهار جمیلتون، و ازهار جمیلتون، او ښایسته ګلونه دي، او ښایسته ګلونه دي. دا ازهار موصوف او جمیلتون صفت. نو موصوف صفت ترجمه به موږ داسې کوو. ٹھیک شو؟ الټا نه به ترجمه کوو ښایسته ګلونه. نو دا خو زموږ سره د پښتو جملو نه موږ عربي جوړه کړه. دې خو موږ له الفاظ راکړي وي، دا الفاظ په جملو کې استعمال کوي. نو قوي چې دی طاقتور ته وایي، قوي طاقتور، قوي طاقتور. اوس دا قوي په جملو کې استعمالوو. نو الاسد حیوان قوي، الاسد شیر، حیوان قوي طاقتور زناور دی، حیوان قوي طاقتور زناور دی. دا قوي دلته په دې جمله کې استعمال شو. شیر طاقتور زناور دی. ضعیف، ضعیف کمزوري ته وایي، کمزوري ته. نو الارنب، ارنب خرگوش ته وایي. خرگوش حیوان ضعیف، حیوان ضعیف کمزور زناور دی. خرگوش کمزور زناور دی. خرگوش ته موږ اوسی سوی وایو. سوی یو سوی وي، یو اوسی وي. سوی موږ خرگوش ته وایو، اوسی موږ هرن ته وایو. کبیر، کبیر چې دی غټ ته وایي، غټ. کبیر غټ. الفیل حیوان کبیر، الفیل حیوان کبیر هاتی غټ زناور دی. صغیر ورکوټی یعنی وړوکی غونته. الخروف، خروف ګډ ته وایي. الخروف حیوان صغیر ګډ ورکوټی زناور دی. متوسط یعنی درمیانه، متوسط معنی ده درمیانه. الحمام، حمام کونتری ته وایي، کبوتر. الحمام طائر متوسط، طائر متوسط. کونتره درمیانه مرغۍ ده، درمیانه مرغۍ ده. نه ډېره وړه ده لکه د چرچڼې په شان، او نه ډېره غټه ده لکه د باز په شان. جمیل، جمیل ښایسته ته وایي، جمیل ښایسته. الطاووس، طاووس مور ته وایي، مور اردو کې ورته مور وایي، موږ ورته په پښتو کې طاووس وایو. الطاووس طائر جمیل، طاووس ښایسته مرغۍ ده. قبیح بدرنګه یعنې بدصورته، بدشکله. الغراب کارغه طائر قبیح بدشکله یا بدصورته یا بدرنګه مرغۍ ده. سریع تیز رفتار ته وایي، تیز ترین چې کومه منډه وخي. الغزالة اوسی یعنی هرن، حیوان سریع تیزترین زناور دی. مکار، ماکر، ماکرون معنی ده مکار، مکار ته وایي چې ډېر مکرونه کوي. نو ماکرون مکار. الثعلب، ثعلب لومبړې ته وایي. الثعلب لومبړه، اردو کې ورته لومړي وایي، لومړي. نو لومبړه حیوان ماکر یعنی ډېر مکار زناور دی، مکار زناور دی. طائر، طائر معنی ده مرغۍ، پرنده. نو الحمام، الحمام طائر ضعیف کونتره کمزورې مرغۍ ده، کونتره کمزورې مرغۍ ده. نو دا زموږ سره د الدرس العشرون تمرین هم حل شو، او انشاءالله راتلونکي درس کې به مونږ بیا 21 درس شروع کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.